بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم خیسر رحمان او موجود یم په صابر فوډ سیکرټس نه. نن تاسو کوم ریسیپي پیش کوم دا د زرده به څنګه پخې یو متنجنې یو زردی په دې خیراتونو کې ودونو کې په دې کې څنګه پخېږي. د دې لپاره چې کوم څیزونه لګي هغه دي نیم کیلو وریجه. دا وریجه ده اصلي اوریجنل کائنات 140 روپۍ 150 روپۍ کیلو خرڅېږي. دا هم پخېږي خو هغه کمزوري لږه. دا کې دا مونږ 3 غنټې مخکې اوبو کې اچولې وه، دا پسته شوې. د دې لپاره چې کوم څیزونه لګي هغه دي اور به ولګې، شوله به پکې کېږدي. نو نیم کیلو وریجه ده، په دې کې 2 کیلو اوبه ځایږي دې جګ کې. دا به ورته ورواړئ، دا دې ورته ورواړولې. دې کې اوبه ورو چولې، اوبه خوټ کېږي، ګرمې شي. نو چاول به ورته بیا اوبه دا دی ساده اوبه ګرمې شوې. دا نیم کیلو وریجه ده، نیم کیلو وریجه دا به ورته ور واچوې. دې ته اوبه دې ورته چاول دې ور واچول اوبو ته، اوبه به ښې ګرمې کړې. دا چاول به داسې ولړې، چاول به ورته هوارې کړې. اوبه به دومره ورچې ستا د چاولو کې اوبه د دې 1 انچه اوبه ولاړي. عام لیول پته درته نه لګي. اوبه به دومره ور واچوې چې داسې ذخیره پکې دا چاول پکې پټې شي. دومره اوبه ورته ور واچوې. اوس دا اوبه وخوټ کېږي، چاول وخوټ کېږي. دې دا اوبه چاول را وخوټ کېدل. د چاولو د دې طریقه داسې، دا بیا چاول چې کله وخوټ کېده په ګوتو کې به یې داسې راوالی. دې ته ګوره، دا چې داسې په دې منځ باندې دا څو ځای شوه، 3 ځای کېږي، 4 ځای شو. چې 3 ځای شو دا 60% پخ شوې ده. دې ته اوس وګوره، دا چې ګوتو باندې به داسې پې زور کوي د چاولو. دا چاول 3 ځای شو، یو دا ده، یو دا ده، یو دې خوا راغلی دی. دا شو دا 70%. دا چې د کله پخوله دا به 98% پخه کړي. 98% دغه دی، داسې ورته زور کړي. خبر د دې پخلي دغه صرف په دغه د چاولو کې، چاول بیا نور وروسته بیا دم کې هم دا پخېږي. دا به دومره پرسنټ ته پخې. دا یو ښه کیمرامین یې راوالي، دا چې اوس دی دا 80% پخ شوې ده. دې ته وګوره، یو ځای دلته بیله شوه، یو دا د شان بیلېږي. دا به دومره پخه کړې چې یو منټ. دا ځای په منځ باندې 2 شي، بس حقه به یې پوره وي. یو ښه کیمرامین یې راوالي، ولته ګرم هم دي لګي. یو خو وګورئ، دا په منځ 2 شي، یو دا دی، یو دا دی، چې پوخ لاړ. بس دا دی زردي، دا طریقه ده. دا به راوالی، دې بس به ګیس بند کړي او دا به چڼ ته بیا ور واچوي. دا اوبه تې چاول به پخې شي، دا بیا دې چڼ ته داسې ور واچوي. دې چې دا کومې اوبه ده چې دا دې ټوله لاړې شي. دا ورته ور صفا ګوریزک دی، او د صفایي به ډېر زیات خیال ساتئ. دې ته ور صفا کړي. پتیله به راوالې، بله ساده پتیله ته به یې معمولي غوندې کې غوړي ور واچوئ. غوړي دې ور واچول، دا به داسې ولړئ چې دا لږ ګرم شي. غوړي ګرم شو. هغه نیم کیلو وریجه ده، نیم کیلو چینی. که کیلو وریجې کیلو چینی، 2 کیلو وریجې 2 کیلو چینی. غوړي لږ ګرم شو، اوبه به ورته ور واچوئ، معمولي غوندې کې اوبه، ډېرې به نه ور اچوئ. چې اوبه دغه شوې، اوبه دې ور واچولې، چیني به ور واچوې. د چیني نه به دا کې چې شربت به دې جوړ کړې، د چیني دې کې حل شي. دا به ولړې داسې چې چیني نه دا به ورپسې چې چیني پکې حل شوه. دا به داسې لړئ.
منٹ په دې لګي، نیم منټ لګي، 30 سیکنډ لګي، 25 سیکنډ. یې پورې خو اوبه پرې ډېروئ نه. چې کله دا چیني پکې داسې حل کوله، معمولي غوړي به ور واچوئ څومره چې ما ور واچول. په دې سمسۍ باندې کې کور کې څوک پخوي ځان له، په دې سمسۍ باندې نیمه سمسۍ غوړي او معمولي نیم ګلاس اوبه. چې تاسو پته لګي چې چیني پکې حل کېږي دومره اوبه ور واچوئ. چیني پکې حل شوه، کوم چاول چې داخلي دا پورته ور واچوئ داسې ښه په احتیاط سره. احتیاط ښه شي، احتیاط کوئ ورسره. بسم الله الرحمن الرحیم. چاول به ورته ټول ور صفا کړئ. دا کوم چیني چې پکې دا به ټول داسې مکس کړئ. دا مکس شوه. اوس دې کې داسې ګورئ، یخ ته به ګورئ چې اوبه پکې شته دی که نشته. هغه د معمولي اوبه پکې دي. دا اوبه چې کومه ده دا په دې باندې وچوئ. چې ور دا اوبه وچه شوه، بس چاول بیا دم ته کېدی. اوس به دا کې ګیس ور بس لږ معمولي تیز کړه. د سیډونو دا وریجه دا ټوله به شیره چې د کومه دغ کړې یا چیني چې کومه دی اوبو کې حل کړې وه، غوړو کې اوبو کې بس شوه به دې کې حل کې داسې. دا د تیاره شوه، اوبې وچې کړې. دا اوس دم ته ریډي شوه. دم ته به دا کېدې. ګیس ورپسې معمولي د دم ګیس دا دی که کیمروین صاحب یې تاسو درښولی شي دومره معمولي چې لا ګیس تاسو ته پته لږ چې لګېدلی دی دومره. دا د دم دغه دی. او سر به راوالی، سر نه به کپړه تاو کړې جوخت دی او داسې به کېږي. اوس میلاویږو 20 منټو پورې به دا دم ته کېږي. 20 منټ پس تاسو سره زه میلاویږم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ټیم پوره شو 20 منټ دم لپاره. او دې لپاره موږ کلر جوړو. دا دی سور کلر، معمولي غوندې کې اوبه راوالي، هغې ته به لږ غوندې کې کلر ور واچوي. ور دې شو. دا زیړ کلر دی، دا ورته لږ ور واچوي. دا به حل کې داسې حل کړه. دا چاول دم شوي دي 20 منټه پورې. دا موږ دم ته ایښودی دی. دا به لږ معمولي به د یو سایډ داسې ور واچوي او دا لږ به په دې ځای ور واچوي. ور دې چولې. دا به داسې مکس کړي ټول. برابر به مکس کړي. څوک ورته 3 کلر ور اچوي، 4 ور اچوي، تاسو پورې دا چې څومره ور اچوئ. موږ سره دا 2 کلرونو دا ور واچول، ډېر څوک نه خوښوي دلته. دا یو ملګری دی، په دې باندې اول چک کوو. اکرام الله صاحب بسم الله. دا چک اکرام بھائی. ها اکرام بھائی څنګه راغلی؟ یاره ماشاءالله ډېر زبردست، ډېر خوند یې وکړو، ډېر زبردست راغلی دي، ډېر خوند یې وکړو ماشاءالله. مهرباني یار، بس دعاګانو کې یاد ساتئ. زموږ دا ریسپي ورسره خوښه کړئ. الله په امان. السلام علیکم.